کړی دی ښکلی به خود یم چې تخلیق مې ښکلي ذات کړی دی ښکلی به خود یم چې تخلیق مې ښکلي ذات کړی دی زه یې ستایلی د سوات بورډ د سوري لاندې په انټر کالجز کبډي ټورنامنټ کې چملہ ډیګري کالج مندڼ او هایر سیکنډري سکول اگاری فائنل ته کوالیفای وکړه. په لومبي سیمی فائنل کې د اگاری سکول ناواگڼ سکول ته شکست ورکو او په دویم سیمی فائنل کې چملہ ډیګري کالج مندڼ بونیر جہانزیب کالج سوات ته شکست ورکو. د سیمی فائنل میچ مشران میلمانه د ډیګري کالج ډګر پرنسپل شجاعت علي، پرنسپل ډیګري کالج مندڼ پروفیسر سمیع الحق، لیکچرر اجبر خان او ډي پي نور الله اکبر وو. په دواړو میچونو کې د امپایرنګ فرایض ډاکټر اختر علي ترسره کړل. فائنل میچ په سبا 10 بجې په چملہ ډیګري کالج مندڼ کې د چملہ کالج او اگاری سکول ترمنځ کولی شي. شجاعت علی صاحب جی ایم سی کوآرڈینیٹر پرنسپل گورنمنٹ کالج ڈگر، جناب مشتاق صاحب ڈی پی جی ایچ ایس ناواگڼ، جناب احمد غنی صاحب اور دی سر راغلی نورو اور کھلاڑیانو اور عمران صاحب اور زموږ ټول څونه چې مېلمانه دي زه دې ته د خپل کالج د طرفه زه په خیرالي وایم، دې ته خوش آمدید وایم. او زما به صرف یو خبره ستاسو سره دا یو خبره ځان سره تاسو ته وکړم چې دا کیل مطلب چې دا د جګړې شی نه دی، څنګه چې تاسو به دې کې جګړې مګړې یو بل سره وکړئ، بعضې کھلاړیان چې کوم دی هغه جذباتیان ورته کي، نو دا کیل به موږ انشاءالله داسې ورولۍ او د دغه دپاره کړو، دا نه چې یو بل سره پرې موږ ته ګرېوان شو، یو بل ته پرې مطلب چې جګړې مګړې ته خبره ورسي. ووایي چې یاره د کبډي دا ټورنامنټ چې زموږ د سیټیز نه یا د قاریو د کالجونو نه ورو ختمېږي، دا گیم ورو ختمېږي، او د کلو طرف ته چې کوم سکولونه دي او کالجونه پاتې دي نو په هغه کې دا گیم کېږي، او دا زموږ یو ثقافتي گیم غونډې دی. او چې څنګه سمیع الحق صاحب ووایي دا به مونږ په کلو کې خو چې هر څنګه دا گیمي جګړې پکې وشي دغه وشي، خو چونکې موږ یو تعلیمي ادارې سره تعلق ساتو، کاغه زموږ د سکول سایډ دی، هایر سیکنډري دي بچي دي او کاغه زموږ د کالجونو بچي دي، چونکې زموږ تعلیمي ادارې سره دی نو دا به مونږ دا گیم به مونږ د سپورټس په طریقه باندې اخلو، ښه کمپټیشن به کوو او سپورټس مین سپیرټ به ښایو او د یو بل د انسانیت قدر به پکې کوو. نو دې کې د جګړې دي کچاو بیلله کچاو ګټله، څوک چې دوه پهلوانان تاسو هم پهلوانان یې چې دا به مقابله ورشي نو یو یې ګټي او بل به بهري، نو دغه به کوو چې د ډسپلن به خیال ساتو، د خپلو مشرانو به خیال ساتو، د ریفري به خیال ساتو، د ریډولو، او کوشش به کوو چې دا څونه تماشبین راغلي دي چې دې ته مونږ د یو ښه مقابلې د کتو موقع په لاس باندې ورکړو. مهرباني وکړئ د خپلو ته م ووایم چې کوم زمونږ د کالج سټوډنټس دي او تاسو ته م ووایم چې کوشش دا وکړئ چې یو بل ښه کړو. که یو ټیم میچ وګټي خو چې هغې یو کس پکې زخمي شي په لاس، او دا ګیم داسې دی دا ډېر د زور ګیم دی، هغه پکې خوب شي دړمن شي، نو زه وایم چې د دې هېڅ مقصد نشته. نو تاسو دا کوشش کوئ چې که تاسو یو پوینټ بایلیم خو چې تاسو وایئ چې زه دا پوینټ ګټم، خو که زه زور کوم نه د هلک لاس خوږېږي خپه خوږېږي، نو زه هم چې دا پوینټ تاسو پرېږدئ، بل پوینټ به والی بل به والی بل چې کله تاسو ګیر شئ نو مهرباني وکړئ زر لاس وجوتوئ چې امپایر هغې باندې سیټي و چې تاسو دړمن نه شئ، چې تاسو په یو گیم مظاهره وکړئ، شایقین هم ناست دي، او زمونږ د جهانزیب کالج دا پلیر چې دي دا هم لکه تاسو خو دې سایډ ته کبډي کېږي، او زمونږ دا خلک چې دي مونږ کبډي نه ده کړي، زمونږ داسې فرش ټیم هم راوستی دی. نو زه ریفري ته هم وایم او ارګنایز کمیټۍ ته هم وایم که دا بیسک ټکنیک چې کوم دي که دا ورته تاسو ووایئ نو دا به ډېر